السلام علیکم نانی ویلاګ پښتو ژبه کې دی. موږ روان شو د ملاکنډ درګۍ نه او سرپټي یو لوکیشن دی هغې ته به ځو کوم چې ډېر بهترین لوکیشن دی. دا موږ اوس په ملاکنډ کې روان یو او د ملاکنډ کوم مشهورې مالټې دي ورتېر هغه به تاسو ته میلاویږي د هغې سیزن شروع کېدو والا دی او دا ملاکنډ ټنل دی کوم چې یو لوی تاریخ لري د برټش انګریز په وخت کې جوړ شوی دی. ملاکنډ خپل یو تاریخ دی. بانګونه یې ویډیو او موږ خپل سفر جاري ساتو. په لاره کې بیا موږ ځان له څه سامان سودا راواخیستله کوم چې موږ بیا هلته پخلی کوو. روان چرته دې ملګري پکې انډې راغېستې سهار سرپټي پرمانه راغلی کو نه ځي نو موږ خپل سفر جاري ساتو چونکې ټایم ناوخته و لارې خوښې وې یو ټیپیکل سفر و لارې هم داسې خراب وې ځای په ځای خو موږ روان و خپل سفر هم جاري ساتو. لکه نقل لارې دی په شپه کې سرپټي ته رالې شپې ارمان دی. د مزې خبره پکې دا وه چې زموږ راتلو نه مخکې دلته یو ټریپ راغلی و کوم کسان وو هغه راغلي وو دې ځای ته او هغوی ځان له سیټ اپ برابر کړی و د شپې انتظامات ځان له کړي وو. دا لاندې تاسو کتلی شئ دا درګۍ کلی دی قلدره ټین خواته راشي چې په ښکاري او نو باید بیا ټیم د ماسخوتن د جمع و دلته بس مونږ خپله ځانله جمع وکړه. د جمع نه پس مونږ په مشترکه طور د سیخکو ځانله پروګرام شروع کړو. سیخکي بڼنه م شروع کړله کوم چې یو چکر نه و بلکې د ژوند یو مزه وه. تاسو کتلی شئ دی دلته اوس سیټ اپ برابروي او نغرې غوندې جوړوي چې په دې کې بیا مونږ سیخکي پاخه کړو. نو تاسو کتلی شئ چې دا دې سیخکي مونږ ایښودي دي په انګار. ګرانه دی خو کې لږ ور بس سیخکي شروع کړي وو خو زموږ نه پکې ببوزي چې ورته وایي ببوزي د دې دپاره هغه زموږ نه هېر شوی و. بس بیا هم د پلیټ نه کار واخیستو او تاسو چې هم ځئ ځان سره ببوزي خامخا وړئ. بس د هغې نه پس مونږ روټۍ شروع کړه ځکه چې کسان ډېر وږي شوي وو او کافي مزل یې کړی و او بیا د سیخکو خپله یوه بېله مزه وي. د هغې نه پس ملګرو بس چا پکې فروټ خوړله دا تاسو وینئ او دې موسم ښه انجای کوو. نو تاسو هم کله ناکله داسې یو ورځ ځانله مقرروئ چې په هغې کې انجای کوئ.
ټایم تاسو کتلی شئ د شپې 11 بجې دي تقریبا. د هغې نه پس چې کله سهار شو نو دلته اور بلول ډېر مشکل و، ځکه یو سایډ ته هوا چلېدله، هغې کې اور بلول ډېر مشکل و. نو مونږه دلته سوچ وکړو د موټرسایکل پټرول مو استعمال کړه، په هغې مو ځان له اور بل کړو. د هغې نه پس بیا مونږ ځان له د چایو بندوبست وکړو، ځان سره م تپخې وړی وو اور کوم چې هوټلي روټۍ وې هغه م ځان له سهار په مزدارې سرې کړلې. تاسو چې م چکر وهئ ځان سره کوم چې داخلي پخلي سامان دي ځان سره پوره وړئ. ځان سره م انډې وړې وې او په سهار ټایم کې چې انډې خورې د هغې بېله مزه نو زمونږ چې کوم ملګری دی ابرار خان، تاسو لیدی شئ ماشاءالله غونډ پخلی یې وکړو او د انډو یو املیټ یې جوړ کړو. سو فاینلي چې تیاره شوله د هغې نه پس بیا مونږه کوم بریکفاسټ دی سهار چای ناشته مو وکړله. یو سایډ ته یخ ټنډه موسم او بل سایډ ته کړک چای، د دې بېله مزه یې په سهار کې. هغې نه پس دا یو ماشوم و چې ده سره په هغې کې یو کچې پیشو و، نو بس ده سره عادت و او ده لکه د ماشوم په شانته یې الاروه. د هغې نه پس د دې ځای کې چې کوم بزرګان دي د هغې سره مونږ میلاو شو، ګپ شپ مو لګو، د دوی سره میلاوېدل مونږ ته یو تسکین میلاو شو. د هغې نه پس مونږه خپل بیا سفر جاري وساتو او یو بل لوکیشن و هغې سایډ ته به مونږ وځو چې کوم ته سر شهید وایي. کوم چې د خپل ګرینري په وجه باندې مشهور دي، مطلب هلته کوم شینوالی دی په دې باندې مشهور دی. نو آخر کار مونږ راورسېدو دې سر شهید ته. د هغې نه پس فرینډز مونږ په خپلو کې فني کلیپس واخیستله، ګپ شپ مو ولګو. نو تاسو هم د چکر نه مزې اخلئ او داسې خپلو کې کله ناکله یو پروګرام ارینج کوئ په کوم کې چې مینه، محبت، خلوص دا پیدا کېږي. د هغې نه پس بس مونږ د غرمې ناشته ځان له لږه شانتي وکړه او بیا فاینلي مونږه واپس خپل کلي ملاکنډ درګۍ هدرۍ سایډ ته روانګي وکړه. تاسو کتلی شئ دا لوکیشن و، په دې باندې مونږه راغلي وو.